یو کس تپوس کړی 15 فرض مزونه کوم پیغمبرانو کړی دي، مثلا نماز فجر آدم علیه السلام کړی دی وغیره وضاحت وکړي. نن مې طبیعت ټیک نه دی، بیمار غونیم، نو تخپل 15 فرض مزونه کوا. او شرح معنی الاثار کې امام طحاوی رحمه الله دا ذکر کړی. یو سړی د یخنۍ د وجه نه پاسېدل وته ګران وي، تهجد مز د ماسوتن مز سره کولی شي چې د ماسوتن مز وکي نو او هغه پسې نفل کولی شي او دا به الله پاک تهجد وګرځي. ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله عنها نه چاته پوسو کو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې د مز کیفیت څنګه سو وخت کړي دي، وته یو فرمایل چې ماسوتن هم کړي دي، نیمه شپه هم کړي دي، پېشمنیم کړي دي. ابو هريره رضی الله عنه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سمله د ماسوتن مسکوا نو مسر باغی تهجد کول، نو بهر حال چې ماسوتن یو کې نوم پکې اجر دی. یو کس تاسو کړه دی چې د مکه مکرمه باشنده چې حج یا عمره کوي نو نیت به د کوم ځای کوي؟ آیا د لپاره میقات کوم ځای دی؟ د مکه مکرمه باشنده هغه چې حج کوي نو نیت به د ما غزا نه کوي، خپل ځای نه چیزي مینا ته بلار شي، بیا عرفات، بیا مزدلفه، بیا مینا. او چې عمره کوي نو عمره د لپاره به حل ته روزي، حد د حرم نه به بهر شي، حل ته برار شي او حل کې نږدې ځای تنعیم دی. عرفات ته چې وځي نو عمره کې دی شي، د مسجد نمبر نه چې پورې شي او نږدې ځای تنعیم دی، هلته جمعات دی، هغې ته مسجد عایشه وایي او مسجد تنعیم ورته وایي، هلته نو عمره کېږي. یو کس وایي طالب المانه سوال کړی دی چې لا اکراه فی الدین، په دین کې اجبار او اکراه نشته. وایي بعض مفسرین وایي چې دا حکم منسوخ دی، محققین حضرات وایي چې منسوخ نه دی. د دې مطلب دا دی په دین کې اجبار نشته دی، یعنی د دین په قبولولو کې بچا باندې زور نشي کوله، ځکه چې د دین او د ایمان راړو تعلق د انسان د زړه سره دی او د زړه په ته هیڅ چاته نه لګي، نو پاغي کې ته بچا باندې جبر نشي کوله چې ته وته وي چې مسلمان شه او د ټوپک او تماشې په زور مسلمان کې نه، هغه به ته په جواب باندې وای، لیکن د ایمان تعلق د زړه سره دی. البته د دې آیت دا مطلب نه دی چې اسلامی حکومت وي یو سړی بالمازه وي او دته به حکومت شرعي قانون سنوي، نه. امام ابو حنیفه رحمه الله فرمای چې دا سړی به جیل تکړی شي، دغه وخت کې اجبار شته. خدا دا په دین قبولولو باندې زبردستیا نه ده، بلکې دین قبول کړی دی بیا په عمل نه کوي. دا سبا چې سکول کې، کالج کې، یونیورسيټي کې د کالج یونیورسيټي یو الک داخله والی سټوډنټ بیا هغه دغه خلاف ورزي کوي نو قطعا دا نه برداشت کی. حکومت قبول کی او بیا د قوم او د رعایا یو کس بغاوتو کی دغه قانون نه، نو دا یو حکومت په دنیا کې نه برداشت کوي. مدرسه کې طالب داخله واخلي او هغه ته په فارم لیکل شوی چې د دې اصول به خیال ساتي، پس د داخله نه بیا وي چې زه خو بدانه کوم قطعا نه، یا به مدرسې نه اخراج کیږي یا به هلته کې د اصول مطابق وخت لري. لا اکراه نه مراد دا دی چې مسلمانې دو کې به جبر نشته، لیکن چې مسلمان شو اوس دی وي زموږ نه کوم نو مسلمان بسی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته طائف خلق راغله وي صاحب اسلام راړو مسلمانان لانو، او په یو څو شرط باندې پاغه کې یو شرط دی خو چې موږ نه کوو. دا الله رسول ته فرمایل چې دا بسنګ اسلامي چې موږ پکینی دا له مسلمان شوی نو. تاسو کوي یو سړی دی هغه د دیر دی او په پیښور کې رهایش دی، د چې دیر ته ځینو سفرانه مزبکای کنه کالته رهایش اوسم باقی وي، بچي استوګنه آلته وي او دلتم شته نو دواړو ځایونو کې د مقیم دی او کالته نه ارسه ختم کړی دی نو بیا مسافر دی دیر کې. یو کس تپوس کوي چې په اخترونو کې یو رکعت پاتې شنه امام پسې به تکبیرات واجب وي که تلاوت وکړي؟ امام پسې چې امام څه کوي نو دی به هغه کوي، او چې کوم رکعت پاتې شنه پای کې به تکبیرات داسې وي چې د تکبیراتو دواړو خپل کې فاصله راشي او قرات د قرات سره ولګي. یو کس وایي اذا حللتم فاصطادوا، او چې کله حاجیانو تاسو حلال شي نو بیا ښکار کوي، دا حکم وجوبي دی که استحبابي دی؟ ستا خوخه د ښکار کوي کنه. بل آیت کریمه ته پوس کړه ولا تشترو بیااتی ثمنا قلیلا، الله پاک فرمایي زما په آیات باندې لګي پیسې ماخلی. نو په قران باندې اجرت غشتل لا جایز دی او کنه؟
امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي حرام دي، او امام شافعی او امام مالک او امام احمد بن حنبل رحمه الله فرمایي چې درس قرآن، امامت او تدریس، افتاء په دې باندې اجرت اغشته شي. درې واړه امامان وي، امام صاحب وي حرام دي، او متأخرین او احناف هم د مداهنت فی الدین د وجنه چې خلکو کې مداهنت ډیر دی غشتل جایز کړي. البته د آیت کریمه مطلب دا دی چې یو سړی د آیات خرڅ کی او پیسې خپلی کی، یعنی د گمراه شو لیکن پیسې واغشتي. قرآن پاک کې دي چې دا شی حرام دی، دی بل ته وخی چې دا حلال دی او دی پاغه باندې پیسې واخلي. یو کس دی ظالم او حدیث کې دي چې د ظالم مرګرتیا مکوي او د ظالم مرګرتیا او کې پاغه باندې پیسې واخلي. د قرآن د آیت نه مراد دا دی. یو کس وایي چې جمعې په خطبه کې اکثر علما دام وایي والسلطان المسلم ظل الله فی الارض من اهان سلطان الله فی الارض اهانه الله. او مسلمان بادشاہ دا د الله سورې دی پزمکه کې چې چا دا الله جل شانه د دې بادشاہ پزمکه کې اهانت کو نو الله جل شانه به د اهانت کی. دا دعا په خطبه کې شته دی لیکن دا څه نه ویلې زما خو خاطر ویمو کنه ویم په خطبه کې هر یو شی ویل فرض او واجب خو نه دي. ډیر سيزونه داسې دي چې غرستو حضرات خطبه هر قسم ویلې شي. خطبه نه مراد دا مونږ چې کومه خبرې کو بیان دا په خطبه کې امر بالمعروف نهی عن المنکر خي خبرې دي، کله یو شان کله بلا. بعضی سيزونه رستو بادشاہانو نیکانو داخل کړي لکه دا ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم فی امر الله عمر واصدقهم حیاء عثمان. زدا اکثر ویم کله کله نه ویم. دا احادیث دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مختلفو احادیثونو ټوکړي را جمع شوي دي. دا عمر ابن عبد العزيز رحمه الله په خطبه کې راوستي دي او دا ذکر راوستي دي چې کله د خوارجو د روافضو فرقې پیدا شوې گمراه او خلق به گمراه کول نو هغه زمانه کې دین کانو بادشاہانو الله پاک دې په دې رحم وکي. د دې حضرات او خلفاء مبارک د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث ذکر کړل. کدا یو سړی نه وای نو دا خطبه بیا هم شوی ده. او تر سوچ د سلطان تذکرہ ده دا غینه مراد هغه بادشاہ دی چې هغه په اسلام په اصول باندې چلیږي، په اسلام په اصول چلیږي. نن سبا چې غلطه کوي سود، رشوت او نور گناهونو معصیت پاغه کې مبتلا یا داغه پرچار کوي، داغه تذکرہ به په خطبه کې څنګه کوي. نو بهر حال دا الکیږي چې هغه شریع اصول باندې قوم پابند کړي، په خپل هم داغه پابند وي. بل ته پوسه کړی دی چې د ماسوتن مسمر رکعات دی، د ماسوتن مز نه رکعات دی، 3 رکعات فرض، 2 رکعات سنت او 3 رکعات وتر. یو کس وایي چې علما فرمایي چې تصویر حرام دی. دی تصویر نه کوم تصویر مراد دی؟ تصویر حرام دی، دی تصویر نه کوم تصویر مراد دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک کې فرمایي چې داسې وخت به راشي چې د ګناه او د حرام سيزونو نمونه به بدل شي او لکه د شراب نوم. هغه زمانہ کې خمر او مسکرات او نن سبا ته مختلف نمونه اخلي. نو چې وته وي چې شراب حرام دي نو ما نه یو سړی ته پوس کړو، یو ریټایرډ ما نه ته پوس کړ او ما ته وایي چې قران پاک کې خو شراب صفا حرام نه دي. ما وته نور حرام ستوي ان الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. شراب مبارک د حرام صریح ټکی نشتا، لیکن دا خو یو اصطلاح د فقه. په دې آیت کې په دریو دلیل سره شراب حرام دي. هغه یو دا رجسن دا پلیتی نجستی، لکه څنګه چې د انسان بول او براز نجستی، شراب او مبارک الله پاک فرمایي نجستی. من عمل الشیطان، شیطانی عمل له دا دوشل دویم دلیل شو. فاجتنبو د دین لری اوسئ، په ډډه اوسئ، نږدې کېږئ وته په ډډه اوسئ، سکل خو لا بریدا. نو په دریو دلایل سره په دې آیت کې حرام شنور حرام ستوي. بهر حال تصویر کې جدا کوم تصویر دا کوم دین مراد تصویر کشیده، تصویر استل حرام دي، تصویر جوړول حرام دي. په لاس یو باسي که په هر څه باندې کیمرا چونکه داسې آله ده چې دا چا جوړه کړې ده، د تصویر کشۍ د پاره جوړه کړې ده. یو سړی د کیمرې استعمال کوي نو په دې حرامو کې زویم چې دا راځي، دا داخل دی. لیکن کله ګناه دومره عام شي چې مسلمان په زړه کې دا راځي چې دا دې سوي
دا ټول خلک وباسي. عبد الله ابن عباس ته یو سړی رالو وته وی چې صاحب زما کسب تصویر جوړول لی، ته ما ته ووایه چې دا کسب جایز دی که ناجیز دی؟ ورته وی چې حرام دی، دا پرېږده. نو هغه وی وپړسېدو، داسې کوپل شو د غصې نه چې زه بیا څه کوم، بچو باندې به څه خورم. عبدالله ابن عباس صاحب ورته وی چې نور کارونه لږ دي، او که خامخا ته تصویر جوړې نو د غرونو جوړوه، د سمندرونو دریابونو جوړوه، د ونو بوټو جوړوه، د ګلونو جوړوه، په دې باندې پیسې اخله. یعنی چې کوم بیجان څیزونه دي د هغې جوړو، د جاندار نه. ځکه حدیث مبارک کې دا راځي علت چې په ورځ د قیامت باندې به یو سر اوچت شي، دا به هغه کسان ټولوي چې کوم ظالم دی او فلانکی دی او فلانکی دی، یو په هغې کې هغه کس چې هغه مصور دی تصویرونه جوړوي. د جهنم د منځ نه به یو سر اوچت شي، دا سړی به داسې اوچت کړي او جهنم ته به یې لوړه کړي. دا به څه د خدای مخلوق دی، خدای خبر چې څه شی دی. او حدیث مبارک کې راځي چې کوم سړی تصویر کشي کوي هغه د الله جل شانه سره ریس لګوي، مقابله کوي، ریس لګوي د خدای سره مقابله. تم جوړول کولی شي، زم کولی شم، الیاذ بالله، دا به حشر سي. او حدیث مبارک کې راځي چې الله جل شانه به دته عذاب ورکوي تر هغې پورې چې تر څو پورې په دې جاندار کې روح نه دی شولی، چې ورته وایي چې په دې کې سا واچو، چې سا پکې واچوي نو بیا به عذاب ختم شي، سا خو اچولی نه شي. دی په هغه عذاب کې، په قبر کې، په حشر کې مبتلا وي. نو عرض مې دا کولو زما عزتمندو چې د زیرو د جاندار تصویر که هر قسم چې دی هغه حرام دی. استعمال جدا شی دی، تصویر استل جوړول جدا شی دی، استعمال بیا حرام دی. هغې په باره کې بیا حدیث دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تدخل الملائکه بیتا فیه کلب او سورة وفي روایة او جنوب. هغه کور ته د سکینې، د اطمینان، د رحمت، د امن، د چین، د سکون فرښتې نه نازلیږي چې کوم کور کې سپی وي، صورت وي پکې او جنبي وي پکې، سپی وي پکې. اگر که هغه سپی د ضرورت سپی دی، امن، چین، سکون بني هغې کور کې. او یا پکې صورت ته تصویر دی، دا تصویر د د قائد او د لیډر ولې نه دی، د د پیر او د شیخ ولې نه دی، د استاد ولې نه دی، د پلار او د مور او د لور تصویر ولې نه دی، په انګیټۍ پروت دی، دې ته فرښتې نه داخلي. که د هغه هر چا چې وي ستا معزز هستی ده، غیر معزز دی، د پردۍ زنانه دی او که ستا د خپلې زنانه دی، تصویر دی. او دریم هغه کور ته فرښتې نه داخليږي چې په کوم کور کې جنبي وي، سړی دی او که ښځه ده، جنابت کوي دی لامبینا موز نه کوي، دغسې پلید ګرځي. نو تصویر دا چې دینه کوم مراد، البته تصویر استعمال بعضی صورتونو کې هغه ګناه پکې نشته، حرام نه دي. لکه یو تصویرو په کپړه باندې جوړو او هغه کپړه ته تولایي جوړه کا یا د ګدۍ جوړه کا، په هغې باندې اوس کینې د پاسه پې کینې، او یا د قالین کې دی، کارپټ کې دی، تصویر دی په هغې باندې خپې کې دی. دغه وخت کې چې کوم دی نو دا حرام نه دي، دا کولی شي. ام المؤمنین حضرت عائشه رضی الله عنها وایي چې زمونږ په کوټه کې یو تاخ په دیوال کې، هغه تاخ په ټولو دپاره ما په هغې باندې یو پرده را ځوړنده کړه. د الله رسول مبارک بهر وته او په سفر، رسول الله صلی الله علیه وسلم به لرې م تلو، نږدې وم مبارک چې کور ته راغلو، ویې کړدل پرده نو په درشل باندې په دې چوکاټې د الله سې لاسونه کېښول، دننه کېدو نه. ام المؤمنین فرمایي ما ورته یا رسول الله رضی وینا دا پرده ده، په دې باندې دا تصویر دی، په هغې باندې اسونه وخه، په پکه کپړه باندې اسونه څنګه جوړېږي یا خو پرنټ کېږي، دا باندې یا هر څنګه چې هغه زمانه کې پرنټ نو بتارونو کې جوړ. بیا ما ته وفرمایل چې دا زر اوښلو لرې کړه. وی ما هغه راواغېسته، ما اوښلوله، هغې نه ما لاندې د ناستې دپاره خپو کېښو دپاره لاندې دپاره شی جوړ کړو، ګدۍ غونې، بیا ټیک شو. نو اوس دا حتک دی د تصویر ځوړندول په دیوال په انګیټۍ کېښول، دا د هغې احترام دی، او تصویر یو ناجایز شی دی، د هغې احترام نه دی پکار.